دویمه سپاره 5 نمبر رکو او سورت بقره شلم نمبر رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اے خلقو کلوا خورئ مما اغسن فی الارض چې پزمکه کې دی حلالا طیبا حلال او پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداري مکوئ د شیطان لارې انه لکم عدو مبین بشک د تاسو ښکارا دشمن دی انما یامرکم بشک د تاسو ته حکم کوي بالسوء په بدګړې سره والفحشاء او په بے حیايي کارونو سره وان تقولوا او ادا چې تاسو اوای علی الله الله ذات متعلق ما اغس الله تعلمون چې تاسو ته پته نه وي و اذا قيل لهم اتبعوا هر کله چې دوی ته وویل شي تابعداري اختیار کړئ ما اغس انزل الله چې الله نازل کړي قالوا دوی وای بل نتبع بلکې مونږ تابعداري کوو ما اغس الفینا علیه آباءنا چې پس باندې مونږ خپل پلارونه پیدا کړي اولو کان آباؤهم اگر چې آیا و پلارونه د دوی لا یعقلون شیئا د یو شیز عقل نه لرونکي ولا یهتدون او نه د هدایت د لارې لرونکي ومثل الذین مثال د هغو خلکو کفرو چې کافران دي کمثل الذی په شان د هغه ینعقو چې چغې ورته ویلی کېږي بما لا یسمعو چې نه اوري الا دعاء و ندا مګر بلنه او چغې ورته کول صم کانه دی بکمن گونگی دی عمیون راند دی فهم لا یعقلون پس دین اوری یا ایو الذین آمنوا ایمان والو کلو خری من طیبات دا پاکونا ما غس رزقناکم چه مونگ تاسو ته رزق در کړی وشکرو لله الله شکر ادا کوي ان کنتم کچرت تاسو ایاه خاص دلره تعبدون عبادت کوي انما حرم علیکم المیتة بشک الله پتا سو باندې حرام وګرځول مردار والدم او وینا ولحم الخنزير او خنزير غوخه وما اهل به لغير الله او ارغش حلال سروي چې په وخت ذبح الله نه علاوه د بل چانوم په واخستل شي فمن اضطر پسوک چې لا چاروي غیر باغ النبی سرکشی کون که ولا عاد او نتجاوز کون که فلا اثم علیه پدس گناه نشته دی چې دا یوخری ان الله غفور الرحیم بشک الله بخون که مهربان دی ان الذين بشک خلق یکتمون چې پټوي ما غس انزل الله چې الله نازل کړي من الكتاب د کتابنا ويشترون خستل کوي به پدې سره ثمنن قلیل د دنیا لګمال اولئک داغ خلق ما یاکلون دوی ناچوي دوی نه خوري فی بطونهم خپل خېټو ته پاچولو سره الا النار مگر اور ولا یکلمهم الله الله بکلام نه کوي دوی سره یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا یزکیهم او نه بدوی پاک کوي ولهم عذاب الیم او دوی د پر درد ول عذاب دی اولئک الذین اشتروا الضلاله دا خلق تی چا خستل وکړه د گمراهی بالهدى په بدله د هدایت والعذاب او عذاب واخست بالمغفرت په بدله د بخنه فما اصبرهم على النار پس دوی به صبر ونه کی په اور باندې ذالک دا بان الله بشک الله نزل الكتاب بالحق نازل کړو کتاب په حق سره وان الذين اختلفوا او بشک خلق چا چې اختلاف وکړو فی الكتاب کې لفی شقاق بعید هغه د پلره زد کې پرات دی.